بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو امیر جمشید یم دا وخت سره چې کوم یو نوجوان موجود دی یاسر صاحب د مالټا نه راغلی دی د یورپ ته تلل مشکل شول یورپ ته تلل آسان شول دغسې ده بالکل عمر بھائی زه به تاسو ته نن پوره معلومات درکړم دی اباوټ چې نن سبا که څوک دا وایي که نه چې زه سټوډنټ ویزې معنی اسټرالیا ته ځم دغه ته ځم کاناډا ته ځم نو ای زه بالکل منې کوم ځکه عمر بھائی هغې وجه به یې ته زه وایم چې یورپ څو واړه ملکونه دي غریبانان ملکونه دي خساره کوئ کاناډا ته اسټرالیا کوشش مه کوئ هلته ویزې ډېرې ګرانې دي یورپ لاتویا ته لاتوینیا ته پولینډ ته هنګري ته او رومینیا ته دا ملکونه سټوډنټ ته هم ویزر کوي ورکر ته هم ویزر کوي لکه تاسو ووایئ که نه چې نن سبا خو مالټا تلل ګران دی امبیسي نشته دی که نه امبیسي چې نشته نو کوم خلک خواهشمند دي دپاره زه یو اډوایس ورکړم که نه چې یو ټایپ ویزه ده مالټې کې واته ټایپه ویزې دي سټوډنټ ویزه انویسټر ویزه ده او ورک ویزه ده یو ویزه ده چې هغه بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو امیر جمشید یم دا وخت سره چې کوم یو نوجوان موجود دی یاسر صاحب د مالټا نه راغلی دی د یورپ نه څنګه تاسو پته ده سره ما مخکې هم انټرویو شي او د هرې جنوري فروری کې چې کوم دی نو راځي په کال کې د 2-3 میاشتې چې کوم دی دلته کې د په پاکستان کې وي او د په مالټا کې چې کوم دی نو خپل کار روزګار کوي د دې مخکې د په دوبۍ کې چې کوم دی نو کار کولو او اوس چې کوم دی نو د په یورپ کې دی السلام علیکم وعلیکم السلام عمر بھائی ډېره شکریا چې تاسو ما ته دومره موقع راکړه چې تاسو سبسکرایبان ته زه ښه معلومات نن ورکړم انشاءالله زه به کوشش کوم چې ما سره څه معلومات وي هغه به تاسو سبسکرایبان ته درکوم ورور مې دی خلک داسې کار چې خلک یورپ ته تلل غواړي دوبۍ ته تلل مشکل شول یورپ ته تلل آسان شول دغسې ده بالکل عمر بھائی زه به تاسو ته نن پوره معلومات درکړم دی اباوټ چې نن سبا که څوک دا وایي که نه چې زه سټوډنټ ویزې معنی اسټرالیا ته ځم دغه ته ځم کاناډا ته ځم نو ای زه بالکل منې کوم ځکه عمر بھائی هغې وجه به یې ته زه وایم چې یورپ څو واړه ملکونه دي غریبانان ملکونه دي که نه چې هلته کوشش وکړي نو هغه ځای نه به اسټرالیا مسان دی فنلینډ مسان دی جرمني مسان دی نو هغه څو ملکونه به زه تاته وایم تاسو یې به خپل ویډیو کې شیر کوئ لاتوینیا داسې ملک ته سټوډنټ ته ویزه فورن ټر کوئ لاتوینیا خو دې لپاره تاسو دا کوشش کوئ چې تاسو کم از کم عمر بھائی چې یو سټوډنټ اف ایس سی یا میټرک کې 70-75% مارکس وي خو هغې نه سیوا وي 80% هغه ته سکالرشپ مفت میلاویږي څو ملکونو ته ته شام تاسو ځان سره نوټ کوئ په دې ویډیو کې چې هسې مور پلار پیسې مه خساره کوئ کاناډا ته اسټرالیا کوشش مه کوئ هلته ویزې ډېرې ګرانې دي یورپ لاتویا ته لاتوینیا ته پولینډ ته هنګري ته او رومینیا ته دا ملکونه سټوډنټ ته هم ویزر کوي ورکر ته هم ویزر کوي صرف یو ځل سټوډنټ ویزې معنی د لساتو ملکونو ته انټر شئ نو تاسو ته به چې دی به انشاءالله الله په فضل سره چې دی جوب هم میلاویږي دې خو داسې ویزې هم دي داسې ملکونه هم دي چې هغوی پاکستان ته یي چې لکه تاسو ویزې مه دغه کوئ دغه شانې راځئ داسې ملکونه پکې شته که نه داسې واړه دي داسې ملکونه شته دی عمر بھائی خو لکه زه به تا ته یو خبره وکړم چې اهمترینه خبره دا ده که نه چې ورک ویزې خو ګرانې دي خو سټوډنټ ویزې نن سبا اسانې دي هر څوک سټوډنټ ته ترجیح کوي چې دی مونږ ملک یونیورسټو کې سبق وایي مونږ ملک یونیورسټۍ چې په ټاپ سکل کې چې دنیا نامور یونیورسټۍ نامونه راشي نو سټوډنټ ته ویزې ورکوي او دې نه علاوه یو بل ویزې نوم دی انویزیټر خو هغه موږ غریب خلکو په وس نه بار ده کم از کم پاکستانی 98 کروڑ روپۍ غواړي تا زه کوم خبره ته چې کوم ملک یې مالټا کې نو په دې ته په تلو باندې څومره خرچه راځي تقریبا چې پاکستان نه یو سړی ځي نو څومره خرچه راځي چونکې عمر بھائی پاکستان کې خو د مالټا امبیسي نشته دی دې لپاره دا کوشش کوئ چې یو ټایپ ویزه ده چې که امبیسي وي نو په هغه ټایپ ویزې مالټې ته تسلی شئ هغې ما نه ذهن کې نومیر دی خو زه به تاسو ته یو خلاصه پیش کړم چې مالټې چې د آی ډي ټي مالټا ته به خپل پاسپورټ لیږئ نو هغې تاسو ته به ویزه میلاویدی شي مالټې ته ویزه عمر بھائی لکه تاسو ووایئ که نه چې نن سبا خو مالټا تلل ګران دی امبیسي نشته دی که نه امبیسي چې نشته نو کوم خلک خواهشمند دي دپاره زه یو اډوایس ورکړم که نه چې یو ټایپ ویزه ده مالټې کې واته ټایپه ویزې دي سټوډنټ ویزه انویسټر ویزه ده او ورک ویزه ده یو ویزه ده چې هغه که امبیسي په پاکستان کې وي هم نه که نه تاسو په ذریعه پوسټ باندې پاسپورټ مالټې آی ډي ټي لیبر کوډ ته واستوئ مالټې لیبر کوډ ته او تاسو سره بشرط دا چې ورک پرمټ وي یو ایک اپنه یو هر ایک اپنه یو که هوټل وي که ریسټورنټ وي نو تاسو چې مالټا لیبر کوډ ته پاسپورټ واستوئ په پوسټ باندې
نو تاسو ته به میکسیمم 2 هفتې کې مینیمم 2 هفتې او میکسیمم یوې میاشتې به تاسو ته جواب راشي چې تاسو ویزا په پاسپورت جوړه شوې ده که نه ده جوړه شوې. ها او دې نه علاوه چې دی ویزټ ویزا مالټا ته اسانه ده خو هغې لپاره یو شرایط دي چې ویزټ ویزا مالټا ډېره کم ټایم تر کوي 7-8 دن تر کوي نو 7-8 دن کې جاب موندل ډېر مشکل دی په مالټې کې. دې ته خرچه څومره راځي تقریبا مالټې ته چې ځي؟ چونکې عمر بھائی ورک خرچه خو نن سبا ډېره زیاته ګرانه ده هغه میډل کلاس خلکو ته ګرانه ده هغه د مالدار خلکو کار دی تقریبا 6 نه والې 7,000 یورو پورې نن سبا هر ویزا افیسر پیسې اخلي کنسلټنټ ورته یا ویزا افیسر ورته 7,000 یورو پورې چارج کوي نو پاکستانی ته 21-22 लाख روپۍ جوړ 7,000 یورو نه. ته د هغه ځای نه د مالټا نه چاته ویزا راستولی شي داسې؟ نه چونکې عرب سیستم مالټا کې بالکل نه لاګو کېږي عمر بھائی مالټي یو سیستم دی چې په هغې نن تاسو سبسکرایبران ته وایم چې مالټي کې دا سیستم دی فار ایگزامپل ما کمپني جوړه کړه ما کمپنۍ نوم یاسر رحمان نوم دی نو زه چې مالټې نه پاکستان نه یو کس راغواړم نو پهله هغه حکومت به ماته یي چې پهله د دې سیټیزنشپ حق دی چې ته د مالټي سیټیزنشپ ته جوب درکړي بهر نه به کس نه راغواړي یو میاشته پورې هغه شرط لاګو دی په مالټې کې یو میاشت نه زیاته وشي چې ته به حکومت ته ویلی شي چې ما انډسټري او ما کمپني خساري کې وي نو زه اوس څه وکړم ورکاران مالټې کې نه میلاوي په کمې تنخوا کار نه کوي نو به تا ته یو درخواست تیر کړي لیبر کوډ دپاره چې ته اوس پاکستان انډیا یا بنګلادیش کوم غریبانان ملکونه هغې نه کس راغوستی شي په ورک ویزې. ما دا اورېدلي دي چې یاره د نورو ملکونو د امریکې د کینیډې داسې انګلینډ د نورو ملکونو نه په مالټا کې تنخواګانې ښې دي دا خبره صحیح ده؟ عمر بھائی زه به تاسو ته دا خبره تفصیلا وکړم که نه هسې په دې کې یوې ګنټې ویډیو هم لګي خو زه به تاسو ته شارټکټ دا خبره وکړم چې امریکې او کاناډا پسې خو مالټا نه رسي هغه خو ډېر ټاپ کلاس ملکونه دي خو بیا هم مالټا کې چې څوک محنت کوي که نه مالټې د محنت والا ملک دی نو امریکې او کاناډا هم رانه شم ویلی خو د عرب ملکونو نه زیاته تنخوا جوړولی شي. زیاته تنخوا جوړولی بالکل خو یوه سچه خبره وکړم دا چا هم مه منئ چې مالټې کې د کاناډا او د اسټرالیا نه زیاته تنخوا ده کاناډا او اسټرالیا ټاپ لیول ملکونه دي هغې پسې مالټا نه رسي. زه تاسو ته عمر بھائی یو خبره وکړم مالټیز خلک په خپل اسټرالیا او په کاناډا کې نوکریانې کوي نو چونکې دا خبره تاسو ته کوم ایجنټ او کوم کنسلټنټس ونه کړي نو ډېر سوچ به پرې کوئ 100 ځله پرې سوچ کوئ ټاپ کلاس ملکونه د اسټرالیا او دغه نیوزیلینډ او کاناډا هغې پسې مالټا نه په فاینانشل کې رسي او نه په ویزټ کې رسي. ډېر خلک چې کوم په دوبۍ کې کارونه کوي په سعودي کې ای تنګ دي چې موږ د سعودي نه د دوبۍ نه وځو چې یورپ ته لاړ شو نو ای ته څه لاره وښایه ځکه چې مخکې تا هم په دوبۍ کې کار کولو او بیا چې کوم دی نو مالټا ته لاړې یورپ ته لاړې موږ د کتونکو ته دغه لاره وښایه چې ته په کومه لاره لاړې داسې حساب دی. دې دپاره عمر بھائی څه شرایط یا شرایط چې فالو کړي نو هله به مالټا ویزا درکوي او یو ای نه به وتی شي هغې لپاره نمبر 1 شرایط دی چې تا سره دوبۍ کم از کم یو کال ویزا وي چې مثلا ته دوبۍ ته نن دې انټري کړې ده او ویزا یې کال ویلډ وي کال نه کم ویلډ وي نو مالټا ایمبیسي ویزا نه درکوي. دویم غټ شرایط دا دی چې هغې نه بغیر سوچ هم ونه کوي چې مالټې ته موږ انټر شو چې کمپنۍ مالک اجازتنامه تا ته نه وي درکړې چې عمر د ما کمپنۍ ورکړ دی ده ته زه اجازتنامه نه درکوم ځکه چې یو ای کې لیبر شارټیج راځي تاسو په خبرې ورسېدئ عمر بھائی ما خبرې مانئ. دریم شرایط دا دی که نه چې تاسو کم از کم دومره انګلیش تر ځي چې 50 نه 60% چې انګلیش نه درځي بیا دې محنت نشته بیا هم چې انګلیش نه درځي بیا هم نه کېږي انګلیش نه درځي نو بیا هم انټرویو کې څوک کامیاب نه شو نو مالټا ویزا نه ورکوي. دا راته اخري سوال درنه کوم روژه ماتي ټایم دی اخري سوال درنه کوم دغه راته چې یاره چې دوبۍ نه مالټا ته ځي تقریبا 100 روپۍ خرچه انسان راځي چونکې دوبۍ نه خرچه لغونې کمه راځي پاکستان مطابق چې 20-30% خرچه کمه راځي فار ایگزامپل چې پاکستان 8,000 یورو راځي نو دوبۍ نه هغه 8,000 یورو په ځای 5,000 یورو خرچه راځي 20-30% فرق دی دوبۍ دا ایډوانټیج دی. خو یو خبر تاسو ته وکړم چې پاکستان نه چیرې کوشش مه کوئ مالټې ته دلته ایمبیسي هم نشته دی صرف یو کیټګري ویزا ده چې هغه خلکو ته میلاویږي خو موږ تاسو اوس نه بار ده چې هغې ته ویلی شي فریلانسر ویزا فریلانسر هغه خلکو ته چې هغه جوب نه کوي کور نه کار کوي هغه آی ټي خلکو ته میلاویږي. ملګرو دا تاسو وکتو یاسر صاحب چې په یورپ کې خپله زندګي تېروي د سره موږ خبرې اترې وکړي نو د سره خو ډېر انفارمیشن دي که د سره موږ خبرې اترې کوو دا ویډیو به ډېره لویه شي او ډېره به لویه شي خو ټایم چونکې کم دی نو انشاءالله مزید چې دی بل کال ته راشي انشاءالله بیا به ورسره خبرې اترې کوو. یو منټ دی ښه نه موږ علاقې څومره سټوډنټان دي کلي څومره سټوډنټان دي ته ما یو نصیحت دی
چې تاسو پاکستان کې خپل ټیم بالکل مزه کوئ FSC چې وکئ یا میټرک چې وکئ که تاسو خواهشمند وئ غټو ملکونو کوشش مکوئ زه 10 ملکونه مو امیر وایي ته مخکې په ویډیو کې لاتوینیا رومانیا بلغاریا پولینډ دا 15 ملکونه چې تاسو سمایت کړل دې ملکونو کوشش وکئ نو سټوډنټ ته ویزه ملاویږي سټوډنټ ته ملاوي بالکل چې سټوډنټ مارکس اباو 70% وي ډېره مهرباني د انفارمیشن راکولو ملګرو د یاسر صاحب چې موږ سره خبرې اترې وکړې دی په مالټا کې زندګي تېرې مخکې په دوبۍ کې وو او امید لرم تاسو به د دې انفارمیشن اخیستې وي او انشاءالله داسې دی چې روان کال ته راشي انشاءالله بیا به ورسره چې کوم دی مرکه کوو نن د یو 2 کاله مخکې هم د سره مونږ خبرې اترې کړې وي بیا په ورشه کال چې کوم دی د سره خبرې ونه شوې دا بیا راسره بیا وشوې انشاءالله بیا هم د انفارمیشن اخلو د ویډیو کتلو مهرباني ډېره مهرباني ډېره مهرباني تاسو موږ ته دومره موقع راکړه چې تاسو سبسکرایبر ته موږ خپل انفارمیشن ډېره مهرباني ډېره